هغه شیونه چې هغه به طور غذا یا به طور دوا نه استعمالیږي. مثلا خلک چې کوم شیونه خوري دا اکثر به طور غذا استعمالیږي، یا دوایی شوله یا ټیبلټ شول یا سیرپ شو دا به طور دوا استعمالیږي. نو که کوم یو کس داسې شی هغه تیر کی چې هغه به طور دوا یا به طور غذا نه استعمالیږي، مثلا کاڼی شو یا داسې وسپنه شوله یا داسې هغه شی چې هغه د خوراک نه ده، نو په داسې صورت کې دغه انسان صرف روژه ماتیږي. په دغه باندې د روژې قضایي ده، د روژې کفاره نشته. نو د روژې په ماتولو سره کفاره هلته راځي چې هغه روژه د رمضان مبارک روژه وي، او که چېرته رمضان مبارک روژې نه علاوه بل روژه وي هغه قصدن انسان خوراک وکړي، قصدن انسان څښاک وکړي، نو هر عمل وکړي په دغه صورت باندې بیا صرف په انسان باندې صرف قضایي شته، کفاره نشته. نو د کفارې تعلق صرف د رمضان مبارک میاشتې سره ده، د بلې روژې سره د کفارې تعلق دا نشته. او بله دا مسله انهیلر چې چا د سا مسله وي، سابندي مسله وي، هغه انهیلر استعمالوي، نو داسې بیمار دپاره انهیلر استعمالولو سره هم روژه ماتیږي. نو انهیلر په دا کې د دوایي ذرات وي، اثرات وي، هغه بالکل د انسان حلق ته، د انسان معدې ته راورسېږي، سږي ته راورسېږي. په داسې صورت کې د دغه سړي روژه ماتیږي، د روژې قضایي شته، کفاره نشته.